د دواړو جهانو سردار فرمایي الدنیا کلها متاع، دنیا ټول څه دی؟ سامان دی. دنیا د ژوند د تیرولو سامان دی. کو کور دی، که پټې دی، که گاڑی دی، که کاروبار دی، که بیلڈنگ دی. الدنیا کلها متاع، دا ټول د ژوند د تیرولو څه دی؟ سامان دی. وخیر متاع الدنیا، او په دې ټول سامان کې درته غوره سامان وښیم. نبی علیہ السلام فرمایي دا ټول د ژوند تیرولو سامان دی. بهترین سامان په ټوله دنیا کې المرأة الصالحة، هغه نیکه بیبي ده. هغه ګاډی نه دی، کور نه دی، جیداد نه دی، هغه کاروبار نه دی. المرأة الصالحة، هغه نیکه بیبي د دنیا په ټول سامان کې بهترین سامان المرأة الصالحة، چې چاته نیکه بیبي میلو شي. نیکه بیبي پیژنئ؟ چاته نیکه بیبي معلومه ده؟ څوک نیکه بیبي پیژني؟ د نیکه بیبي 3 صفات دي، دا پکې ولټوئ. که دا پکې پیدا شو خو نیکه به وي، که دا پکې پیدا نشو نو بیا به مسله ښکلې نه وي. نبی علیہ السلام فرمایي چې ته ورته کله وګورې نو ته به خوشحاله شي. دا د نیکې بیبي اولنی صفت دی. خاوند به بار ستړی ستومانه دیاړی او لړل تپل او جنګونه او کاروبارونه هر څه به یې کړي، خو چې راشي او بیبي ته وګوري نو دی به خوشحاله شي. دا د نیکې بیبي صفت دی. بعضې په بار خوشحالي چې ورشي بیبي ته وګوري نو خو ورته ټینشن سیوا شي که نه، معلومیږي دا چې دا بیبي نیکه بیبي نه ده. یو صفت دا شو چې خاوند ورته وګوري نو خوشحاله بشي. دویم صفت دا دی چې کله ورته خاوند د یوې خبرې ووایي نو سمدستي د خاوند خبره مني. با لبیک، خاوند وایي دا جی بس دا، خاوند وایي دا بس دا. چې کله ورته خاوند د خبرې ووایي ډاري کې ومني. دویم صفت دا دی. درېیم دا دی چې کله خاوند د کور اوزي نو دا به د خاوند د مال او د جان او د عزت حفاظت کوي. دا د نیکی بیبي 3 صفات دي. خاوند وګوري خوشحاله بشي، خاوند ورته خبره وکړي او به یې مني، خاوند د کور اوسي دا د کور دروازه بند نه کړي، د خاوند د مال او د جان حفاظت شو. دا نیکه نه ده چې خاوند داسې وځي او دا په دې ور وځي. دا ټول کلی بیا ګش کوي د خاوند د راتلو پورې. دا نیکه بیبي نه ده. خاوند راشي ګوري چا کره تللی دی، یو کور کره واړلیږي د بل کره. دا نیکه بیبي نه ده. بس دا د ښه ښځې صفت نه دی. بس ابه د خاوند په نشوالي کې د خاوند د مال د جان د عزت حفاظت کوي. مال به وله الوزي نه، مال به په تاویزګرو وله نه ویشي چې هغه وځي او دا لاړ شي او تاویزګر له 3 زره ورکړي. دی د مال حفاظت ونه کو، د عزت هم ونه کو چې د دې په لوپټه د چا نظر ولګېد د خاوند عزت یې لیلام کو، د خاوند د عزت خیال یې ونه سات. دا نیکه بیبي نه ده.